نن به زه قامي خبره وروسته کوم د ملک خبره به وروسته کوم که وخت او نن به زه اول د کرک خبره کوم ځکه چې زه کرک ته حاضر شوی ټولو کې اول دا خاوره په ظاهره چې زرخیزي پکې نشته اوبه کمې حق به د پاکستان وي خو د پاکستان حق پرې وروستو دی د ټولې پښتونخوا حق پرې وروستو دی په دې وسایلو باندې لومړنی حق د کرک دی او د کرک د ولس دی خو دا بدقسمتي چې نن د پنجاب کارخانې په دې ګیس چلیدي شي د پنجاب کارخانه نن د جنوبي اضلاع بالخصوص د کرک په ګیس روانې دي او الله دې روانې ساتي هغه هم د پاکستان وداني او ترقي ده خو دا د کوم ځای انصاف دی چې په کوم ځای کې دا ګیس دریافت شوی دی او پیدا کیږي د هغه ځای ډېر لوی آبادي د دې نعمت نه نن هم محرومه دی او بیا الزام دا لګي چې دلته خلکو غیر قانوني کنیکشن یې غوښتي نو زه واکدارانو نه دا تپوس کوم چې کله تاسو پایپ لاین اچوئ او په لار کې شل کلي پرېږدئ او دا پایپ مخکې بوځئ نو دا کوم شل کلي چې محرومه ساتئ او دې له تاسو قانوني کنیکشن نه ورکوئ نو د دې خلکو کومه لار شوه دوی به څه کوي نن دوه فیصلې وکړئ چې په کوم ځای پایپ تېر شوی دی او کوم کلی اول راځي لومبني حق د لومبني کلی دی او دویمه فیصله دا وکړئ چې دا ګیس دلته په کوم قیمت پرېوځي دا ګیس په خلکو له په هغه قیمت ورکوئ زه ذمواري یم چې د سبا نه به په کرک کې یو غیر قانوني کنیکشن هم نه پاتې دلته خبره د آمدن وشوه زه یو وضاحت ضروري ګڼم نن هم دا خبره زما یو کشر وکړه چې د کرک یونیورسټي چې کومه ده د دې وسایل هم تاسو د سالانه ترقیاتي پروګرام نه کوئ زه دا وضاحت ضروري ګڼم ځکه چې زه وزیر اعلی شوم او ما حساب کتاب راواغش نو ما ته دا پته ولګېدله چې کومې علاقو کې تماکو پیدا کېږي او د تماکو په ټیکس کې د هغې علاقو کومه برخه جوړېږي هغه علاقې د خپلې برخې نه محرومه دي ما ته پته ولګېدله چې کومو علاقو کې په اوبو بجلي پیدا کېږي او هغه بجلی کې د هغې علاقو کومه منافع جوړېږي هغه علاقې د خپلې برخې نه محرومه دي ما ته دا هم پته ولګېدله چې په کومو علاقو کې ګیس دریافت شوی دی او د ګیس آمدن راځي په نوم هغه پیسې د هغه علاقو دي خو عملا هغه پیسې بل ځای استعمالېږي چې کله زه د دې نه خبر شوم نو ما میټینګ راغوښته ما فیصله وکړه ځکه چې زمونږ خو ناره دا ده چې خپله خاوره خپل اختیار نو چې زه ویم خپله خاوره خپل اختیار نو زما دا تش مطلب نه دی چې د پښتونخوا خاوره او د پښتنو اختیار چې ثوابت کې تماکو دي نو د ثوابت اختیار که چېرته بجلي ده نو هلته د بجلي اختیار او چې چېرته ګیس دی نو هلته د ګیس په منافع باندې لومبي اختیار بیا د هغه ځای د اوسېدونکي خلکو د بل چا هغه اختیار نشته دی ما دا فیصله وکړه چې دا پیسې کله نوخار ته کله پېښور ته کله هریپور ته کله یو ضلع ته کله بلې ضلع ته ځي ما دا فیصله وکړه چې دا پیسې به بلې ضلع ته نه ځي دا پیسې به تش په هغه ضلع کې لګي د ایم پي اګانو خپل فنډ په خپل ځای باندې معمولي کار ایم پي اې به د خپل فنډ نه کوي خو لویې منصوبې مثال یونیورسټۍ شوې کالجونه شو د سکولو اوبو شوې لویې منصوبې ما دا پیسې د کرک دي دا به د کرک نه بار نه لګي دا پیسې به تش د کرک د لویو منصوبو دپاره استعمالېږي او زه نن هم په خپله خبره ولاړ یم او زه به سبا هم په دې خبره ولاړ یم فرق تش دومره د مشرانو چې 2012 کې ما د الله په حکم او ستاسو په دعا د کومې یونیورسټۍ بنیاد ستاسو لپاره کېښود او په کوم ځای کې عارضي طور موږ یونیورسټي روانه کړه 10 کاله تېر شو 10 کاله ضایع شو نن هم غالبا په کرک کې د نوي یونیورسټۍ نوي بلډینګ نشته که زما په فیصلې عمل شوی وي او هغه د ګیس د آمدن پیسې په کرک کې لګېدلې وې نن به په کرک کې یوه یونیورسټي نه وه
بلکې څنګه چې مطالبه وشوه چې نن به 2 یونیورسټۍ وي، یو به زموږ کرک یونیورسټي خوشحال خان خټک یونیورسټي وه او یو به ویمن یونیورسټي کرک کې وه د کلک د لونو لپاره زما. دا بې انصافي شوې ده. تاسو نن دا فریاد وکړه او مطالبه مو وکړه چې تا راله پیسې د 5% نه 10% کړې، چا وی دا 20% کا، چا وی دا 100% کا. زه خو د ولی خان وسیم او یو پښتون یم، زه د نورو سیاسي خلکو په شان دروغ نشم دی او نه دروغ واده کوم، ځکه چې زما دا سترګې د خدای تاسو ته اوچتې ساتي او ستاسو دا سترګې د خدای د ټولې پښتونخوا ته اوچتې ساتي. که په دې کې د سیوا کېدو ګنجایش او چې کله وخت راغی نو بلکل به هغه هم کوو، خو فلحال د سره زه نن یو واده کوم چې که سرې جنډې له خدای موقع راکړه او ما له خدای موقع راکړه د دې 10% په حساب په دې 10 کاله کې چې څومره تاسو ته کمې راغلې دي، زما لومبنی حکم به دا وي چې هغه اربونه روپۍ کرک ته راځي او هغه اربونه روپۍ د کرک په ودانۍ او په ترکۍ باندې ولګي. زه له بجلۍ کول غواړم. نن سبا دا خبره ډېره عام ده وی په پښتونخوا کې د بجلۍ غلا کېږي. نن سبا دا الزام په موږ ډېر عام دی چې پښتانه بجلی پټوي. نو زه د اسلام آباد والا ته ویم او د اسلام آباد د وزیرانو او د افسرانو ته هم ویم، سوالې کې مې ورته ویلي وو، نوښار کې مې ورته ویلي وو او نن ورته د کرک د خټکو په غیرتي خاوره بیا دا خبره دوهراوم چې زما بجلی پیدا کېږي په کم قیمت په اوبو، ماله به زما بجلی په هغه قیمت راکوئ. ستاسو بجلی پیدا کېږي په تیلو، هغه بجلی ده ګرانه. دا ارزانه بجلی پښتانه پیدا کوي، په پښتونخوا کې پیدا کېږي، په پښتونخوا کې تیارې دي، په پښتونخوا کې محرومي ده. لہذا د عوامي نیشنل پارټۍ دویم کوشش به دا وي چې مونږ د ګیس مقدمه وکړو، د ګیس مقدمه وګټو، او دویم کوشش به هم دا وي چې مونږ د بجلۍ د خپلې ګټې او د منافع او د استعمال مقدمه وکړو او هغه مقدمه هم د پښتنو لپاره وګټو انشاءالله که خیر. درېیمه خبره، اوبه. پښتونخوا صوبه د 1991 د معاهدې مطابق د اوبو برخه چې څومره زموږ مقرر ده موږ د هغې برخې نه محرومه یو. دا په لکونو جریبه ځمکه وګورئ دې جریبې اضلاع په زرګونو لکونو جریبه ځمکه دا د اوبو نه محرومه ده. زه د ځان لپاره د وزیر اعلی کرسۍ نه غواړم، زه به سودا د خپلې وزیر اعلی په کرسۍ نه کوم، ځکه سبا کې نه ما سودا کوم، زه به ستاسو د ګیس دپاره سودا کوم، زه به ستاسو د اوبو دپاره سودا کوم. زما دپاره زما کرسۍ او د اقتدار جنګ ضروري نه دی، زما دپاره د پښتنو ستاسو او د قام د حق جنګ ضروري دی، زما دپاره وزارت ضروري نه دی. ګل صاحب خان نور وی که وزیر اعلی نی نو وفاقي وزیر به شي، که الله ته منظور وي بلکل. دا 13 کال هم د الله فضل دی. ټول پاکستان وزارت پسې منډې والے او واحد زومه چې وزارت ما پسې منډې والے او وزارت هم راله شهباز شریف صاحب کم یو راکو د تیلو او د ګیسو. اوس به تاسو وایئ چې تا انکار ولې وکړ؟ ما انکار ځکه وکړ چې زه وزیر ناست وې او تاسو ته ګیس نه ملاوېدلې، نو دغه د کرسۍ څه فایده؟ چې زه وزیر ناست وې او تاسو ته پوره رویالټي نه ملاوېدې، نو دغه اقتدار څه فایده؟ ما شهباز شریف صاحب ته وویل چې شهباز شریف صاحب یو شرط مې دی، یو شرط، هغه دا چې د ګیس او د بجلۍ زما د صوبې څومره حق او برخه جوړېږي که دا راکې نو تیار یم او که دا نشي راکولی نو بلکل ډېره مهرباني بیا زما وزارت ته ضرورت نشته. یې غیرتي پښتنو، یا زما غیرتي خټکو، د کرک د غیرتي خاورې غیرتي خلکو، د ټولو نه ضروري خبره امن، سلامتیا، استحکام. که په دې کرک کې نیرونه راشي او په نیرونو کې شات او پیم بهیږي خو چې د پښتنو بچي بې ګناه مړ کېږي نو موږ در دغه څه فایده نشته. زه دویمې ضروري خبرې له دې راغلی یم ستاسو خدمت کې. پاکستان کې نن د اقتدار جنګ روان دی، څوک مقبول دي او قبول نه دي، څوک قبول دي خو مقبول نه دي. جنګ د کرسۍ دی او زما په وطن اور بلیږي. دې نه لږه فاصله کې څه حالات دي په لکي مروت کې خبر یې که نه؟
سالاتی پڑی رہ اسماعیل خان کے کم ظلم روان دنن پا وزیرستان کے یو ځلې بیا یو پردی جنگ پا منگ مسلط کیگی یو ځلې بیا یو پردی جنگ دا پارا زمون خاورہ استعمالی گی یو ځلې بیا زما پا وطن اور لگئی زما دا بچی وینت ہوئی گئی زما دا پارا الیکشن این پی اے ایم این اے اقتدار حکومت دا اہمیت لری خود دے ہر سن زیادہ ضروری خبرہ زما دا پارا زما پا پختانی خورمانی امن دے کہ زما پختانو پورم نا جن تیر کی دا عزت جن تیر کی خوشحالہ جن تیر کی دا زما دا طول رلوی ضرورت دے لہذا زنن دا کرک پدی عظیم و شان جرگہ کے دا ریاست پاکستان حکومت پاکستان زکا نیادوم زکا چی حکومت نگران دے بیا بخبر منتخب حکومت سرکو دا دی ملک دا ادارونا دا عدلینا دا ریاستنا نان دخپل پختنو دا وکیل پہ حیثیت زنن دا مطالبم کوم و یو خبرم و توازیہ کوم چی سلویخ کالا بے گناہ بے وجہ زمون وینت تویشوا سلویخ کالا دا پردو پا جنگ کی منگا ملم شو منگا پلم شو سلویخ کالا پاس نن دا پختنو آواز در رسوم اور دا پختنو آواز دادی دا پختنو پیغام دادی چی پختانو پخپل خورا نور پردی جنگونا برداشت کولو تا تیار ندی پختانو دا پردو دا پارا دا خپل بچو وینیت ویولو تا تیار ندی منگا پخپل خورا امن غوارو منگ دا خپل بچو دا پارا روزگار غوارو منگ دا خپل بچو دا پارا تعلیم غوارو اور منگ پخپل وسائلو مانے خپل اختیار غوارو اور منگ بیا پا آغا وسائلو مانے دا خپل پختنو اور دا خپل پختنخوا آبادی ودانی اور ترقی غوارو دا زمون پیغام دے اور دا زمون سیاست دے اور ننم دا دے سیاست اور دا دے پیغام سرزستاتو خدمت کے حاضر شوئے حسین خان رو روئے چی سوخ پس پا بیا انشاءاللہ یولوی جرگا کو پا مناسب وقت اور زو نصر امداد چی دعوت دیر پا خوشحالے قبلوم بلکہ نظام دا پارے عزت و اعزاز گرم اور زب پتہ میں پا انتظار میں زکا چکم جذبہ زنن پا کرک کی وینم زمان اللہ تا سوالی چی خدایا دا جذبہ چی کم از کرک کی وینم ربا دا جذبہ دا تولی پختنخوا پا پختنوں کے پیدا کے خدایا مثالی جذبہ مثالی جلسہ بہترین نظم و ضبط کم مرگرو چی دا دیر پارا تیاری کردی و خوالی کردی شاباشی ورکو دیر آلا دیر بہترین اور چی دا دیر پا دعوت کم خلق راغلی دی اگیتا با بیادا ہوئے ما چی تاسو تا خویوزل بیا دا حیدر پا دوارو لاسو سلام پا دوارو لاسو پا دوارو لاسو دا وقت و دا موقع مشران و مرگرو پختنوں کی بیداری راوستل دا وقت و دا موقع پختنوں کی اتفاق راوستل دی دلتا زمان مخ کی دا پی ٹی آئی خبر ہوشوا دا جمعیت خبر ہوشوا ز پل وقت اوستاسو وقت دا دیر قیمتی گرم زکا چی دا وقت دا دیر پاردی چی منگ دا کام خبر ہو ما زکا دلتا قصدن آمدن دا 804 خبر ہو نکڑا 804 پیجنے ما زکا دا 804 خبر ہو نکڑا ما زکا دا 804 دا دو چیف منسٹرانو خبر ہو نکڑا یو 804 بہترین توفہ دا اللہ دنو مزارش ورپسی پرویز خجک انمول توفہ ورپسی محمود خان ورپسی محمود خان دیر نایاب توفہ دیر نایاب توفہ ورپسی عثمان بزدار ورسرا فرا گجر فرا گوگی پر بیتا سو پیجنے کرک والے گجر نے پیجنے گوگی پیجنے ورسرا دا ملک ریاض اگا پیسی لسکروڑا پونڈا ورسرا القادر ٹرسٹ ورسرا او بیا دا ټول نلوی ظلم چپن ہم تاریخ مانی سوش دا ټول نلوی ظلم خپل بچو تا وے چی ریاست سر جنگو کا کارکن تا او دا کارکن بچو تا وے چی پا فوج حملوں کا او خپل بچو تا وے چی پا لندن کے پارام کینا دا انتشار
دا یو کوشش و چې د اقتدار لپاره دا ملک خانه جنګي اختلاش تاسو ګواه یې چې څومره ظلم او څومره حق تلفي د عوامي نشر پارټۍ شوې ده دا د بلې پارټۍ سره شوي دي دا سلوک خو چرې مونږه خپلو ملګرو ته دا دي ویلې چې ریاست سره جنګ وکړي چرې مونږ انتشار نه پیدا کړی او خپل حق غواړو او خپل حق نه پرېږدو د هغې لپاره به سیاسي انداز خپلو د هغې لپاره به سیاسي عیني او قانوني جدوجهد کوو او که خدای مکه داسې وخت راځي چې بغیر د جنګ نه بله لار دي نو الله دې په لویې کې نه راولي خو که داسې موقع راځي چې د جنګ نه بغیر بله لار ني نو بیا به زه کارکن او د کارکن بچو ته دا نه ویم چې میدان ته کوشې بیا به زه د دې کشرانو نه اول په خپله مخکې میدان ته کوزېږم او بیا به ورته ویم چې راځئ راپسې موږ ته خو خپلو مشرانو دغه لار پرېښې ده موږ ته باچا خان بابا ولی خان بابا دغه لار پرېښې موږ د هغې لار پیروکار یو د پاکستان په سیاست کې او په دې غیر یقیني صورتحال کې مشرانو او ملګرو عنقریب نور هم په تاسو غیر یقیني او پیچیدګي وینئ خو خواست به راته وکړم چې ستاسو بنیادي مقصد د سرې جنډې او د باچا خان بابا پیغام پښتنو ته رسول ستاسو بنیادي مقصد پښتانه یو کول دي ستاسو بنیادي مقصد پښتنو کې اتفاق پیدا کول دي زه بخښنه غواړم د هغه ملګرو نه چې د وخت د کمي په وجه ورته نن د تقریر موقع میلاو نه شوه زه بخښنه غواړم د خپل وروڼو او ملګرو نه صدر صاحب ګل صاحب خان زما کشر طوفان په وجه هغې تفصیلي خبره ونه کړې شوه تاسو سره بعضې ضروري خبرې به داسې وې چې ما به هم کول غواړې وختې خو د وخت د کمي په وجه ممکنه نه ده خو انشاءالله چې کله م حکم کوئ دوباره به حاضرېږم چې کله م ضرورت وي بیا به راځم بخیر انشاءالله ما پسې انشاءالله زما کشر ورور ایمل خان را روان هغه پسې انشاءالله بابک صاحب را روان دی او دا سلسله به نه ختمیږي اوس زمونږ به مکمل توجه جنوبي اضلاع ته وي د کوهاټ نه والا تر ډېر اسماعیل خان پورې به اوس پارټي انشاءالله د یو نوې عزم او حوصلې سره راپاڅي دلته انشاءالله انشاءالله دلته د خدای خدمتګارو بچي دي دلته باچا خان بابا وختونه تیر کړي دي دلته ولی خان بابا وختونه تیر کړي دي دلته اسفندیار خان وختونه تیر کړي دي دلته ما سره زما داسې وروڼه دي او ملګري دي چې موږ له په دې 13 کلونو کې راغلي دي ورورولۍ لاسې راکړی دی او دلته داسې وروڼه مې دي چې هغې پلار په نیکم په دې کاروان کې روان دي دا به په شریکه انشاءالله دا ذمهواری سرته رسو ما نن ولیدل او زه به نن سبا ته انتظار نه کوم زه به نن د صوبې تنظیم ته ویم چې ماشاءالله الحمدلله ورته به ویم چې په کرک کې پارټي ژوندۍ ده مضبوطه ده فعال ده کامیابه ده